قرآن به د قیامت په ورځ د دغه انسان د تباهۍ سبب جوړیږي. هغه څوک دی؟ هغه دا چې کوم انسان اول نمبر نه د قرآن تلاوت کوي، نه قرآن سره مینه ساتي او نه په قرآن باندې عمل کوي. اورېده؟ نو دغه انسان به د قیامت په ورځ د دغه کس لپاره قرآن هغه به د تباهۍ سبب جوړیږي. قرآن به راځي او الله تعالی ته به شکایت کوي چې یا الله دې پلانکي بنده ستا د چې کوم دی زما چې کوم تاسو را لېږلی وم دوی ته زما تلاوت نه دی کړی او په ما باندې عمل نه دی کړی، بیا به الله ته وایي چې یا الله دله داسې سزا ورکړه څنګه چې وله پکار ده. اورېده که نه؟ اوس دویم نمبر یو انسان د قرآن تلاوت کوي خو عمل پرې نه کوي، نو دغه کس لپاره به هم دا قرآن د قیامت په ورځ د تباهۍ سبب جوړیږي. اورېده؟ صرف تلاوت نه دی بلکې په دې باندې څه دي؟ عمل پکار دی. تلاوت دا به منافقانو به هم کوو، راتله به مسجد نبوي ته تلاوت به هم کوو خو عمل یې پرې نه کوو، نو هغوی له قرآن هېڅ نجات ورنه کړو. صحیح ده؟ تباه و برباد شو په دنیا کې مو په آخرت کې مو. اورېده؟ نو د قرآن د تلاوت سره عمل پکار دی. څه پکار دی؟ عمل پکار دی. او د دې باره کې مختلف واقعات دي. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دا لا مسلمان شوی نه دی، کافر او په مکه کې چې کوم دی د کافرانو مشر ابو جهل هغه اعلان وکړو چې کوم یو کس نعوذ بالله نبی علیہ السلام قتل کو نو زه به هغه له چې کوم دی سل اوښان ورکوم په انعام کې. نو هر یو کس چې کوم دی ځان تیار کو، په دې کې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ هغه هم ځان تیار کو، بل د ځان سره واده وکړه بس چې نن د دغه سړي خبره ختمومه. تورې راواغسته او په خپل اس باندې کېناست، روان شو. په نیمه لار کې یو کس ورته ورغی، مسلمان و صحابي و. دنه تپوس کې چېرته روان یې؟ وایي ځم مدینې ته. وایي ولې څه چل شوی دی؟ وایي یاره دغه شان یو کس پیدا شوی دی او زمونږ ټول خلک چې کوم دی یو بل سره دشمنان کړه. مور یې د پلار نه جدا کو، پلار یې د زوی نه جدا کو، بس یو فساد یې جوړ کړی او نن ځمه او دغه خبره ختمومه. هغه ورته وایي هغه پرېږده، ستا خور مسلمانه شوې ده، ته لږ د خپل خور حال واخله، نو دا چې کوم دی یو پیغور ولی ورکوم. نو هغه د مدینې منورې هغه طرف پرېښودو لاره، د خپل خور چې کوم کور هغې طرف ته روان شو. اوس چې کله کور مخې ته ورسېدو نو دننه چې کوم دی خورې او خاوند دله یو استاذ راغلی و، صحابي و او دوی ته قرآن ښودو. نو دننه چې کوم دی د قرآن تلاوت اواز راځي. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ورته په دې ور کې غوږ کېښودو چې دوی څه وایي. خو هغه وایي چې د دې تلاوت یو دومره خوند و چې ما له یې مزه راکړه او حتی چې زما د سترګو نه اوښکې وبهولې. او دا حقیقت دی چې د قرآن په تلاوت کې چې کوم سکون انسان ته میلاویږي نو داسې په یو څیز کې چې کوم دی هغه سکون نشته. واورېده؟ یو مشهور کس هغه خبره کوله چې کوم د ګانو والا دي، ګانې بجانې وایي، دوی چې پروګرام ته لاړ شي پروګرام کې ګانې ووایي نو د هغه چې کوم دی محفل خو نحوست وي که نه، د ګناهونو خپل ځان له یو نحوست وي. دوی چې واپس کور ته راشي نو دوی د قرآن تلاوت لګوي او په هغې باندې زړه ته سکون ورکوي. نو د قرآن په تلاوت کې یو خوند دی، زړه ته سکون میلاویږي. قاری عبدالباسط صاحب د مصر وایي مصر کې چې کوم دی د بادشاهانو یو پروګرام جوړ شو، په دې کې د کافرانو د ملکونو بادشاهان هم راغلي وو، تقریبا په زرګاو کسانو دې کې. په دې کې د مصر بادشاه د بادشاهانو ته خبره وکړه چې زه نن تاسو باندې یو ناشنا کلام اورم. نو څه کلام؟ په دې کې قاری عبدالباسط صاحب الله تعالی ورته ډېر لوی ښایسته اواز ورکړی و. هغه ته وایي چې ته راشه تلاوت وکړه. هغه وایي چې ما به نور کله تلاوت کو ما به سترګې کلا وي، په دې کې مې سترګې پټې کړې او تلاوت مې شروع کړو. چې یو څو آیتونه مې وویلې چې ومې کتل د ژړا اواز راغی. اوس کافران دي پوهېږي به نه، خو
دا محسوسي چې په دې دا کم کلام دی چې په دې کې دومره خوند دی او چې تلاوت یې ختم کو په مجلس کې ډېر کسانو جړل او د هغې سره په زرګاو کافران الله مسلمانان کړل سره د تلاوت قرآن باندې